د دې وطن د ترقۍ لپاره د دې وطن د پرمختګ لپاره جدوجہد کوو انشاءالله تعالی انشاءالله تعالی د نوې خیبر پښتونخوا لپاره زوام مشرانو نن خو تاسو نه پرېږدم وکړو نن خو پته ولګوي د ایزي روډ والو ته نن ایزي روډ والا وګورئ نن ایزي روډ والا وګورئ ستاسو تاریخ د دې خبرې ثبوت دی نن ایزي روډ لیډرشپ پر د باچا خان سیاست ختم کو آیا زه تا ته تپوس کوم چې دا پارټي دا د باچا خان پارټي پاتې ده دا د باچا خان په لار روانه ده دا د ایزي روډ پارټي هغه د باچا خان پارټي ده دا د ایس ایم ایس پارټي هغه د باچا خان پارټي ده دا د ایزي روډ پارټي ده او د صوبې عوام انشاءالله شپږ صوبایي سیمه او دواړه کمیسیونونه ځای کې حساب وکړي انشاءالله تعالی انشاءالله تعالی صوبې زنده‌باد زنده‌باد دوشي حکومتونو د حکومت ګډ فرق پته لري خبره دا ده چې کله تحریک انصاف حکومت جوړ شو نو دې صوبه کې څو دهشتګردي وه اغواکاري وه دماکې وې امن تباه وه او دا لیډران چې کوم دلته کې راځي دا د یو ډز سره ورته وه دا هغه وخت زه وزیر وم زه به دغه حکومت کې وزیر وم دی ګرځېدی نه شو دی پټ کړل زه به یوازې په موټر کې تر جلسې ورته کولې دا ډاکټر پټ ناست و ځکه چې زه د خدای نه یېرېږم او دا غله بچي چې دي د انسانان نه یېرېږي الله تعالی حفاظت کوي الله تعالی دې موږ حفاظت وکړي هېڅوک راپسې نشي ویلی چې کله الله تعالی موږ په دې زندګۍ غواړي کله الله تعالی غواړي چې موږ په دې ملک کې یو په دې دنیا کې یو لیکن هغه سړی یېرېږي چې چا غلا کړي غل ډاکونه ډېر ډرپوکي ځکه دوی به پټ ګرځېدل دا خو پکار دی شکریه ادا کړي د تحریک انصاف حکومت چې زموږ نیت صفا وه اراده صفا وه زموږ آرم فورسز قربانیانې ورکړي پولیس قربانیانې ورکړي او په صوبه کې امن راغلو نو زه فرضیه کوم چې دا سپېره دي دا سرخپوش دي دا ډېر سپېره خلک دي دومره دا صوبه یې راته سپېره کړه دې مشران تپوس وکړئ یاد کړئ چې خان صاحب حکومت و چې کله پاکستان جوړ شو د خان صاحب دلته حکومت و او هغه وخت یې د کفن کپړه نه ملاوېده هغه وخت یې سپینه کپړې قحط رالو په دویم ځل حکومت رالو وړو په ځای باندې بوره راباندې وخوړه په درېیم ځل حکومت رالو دهشتګردي راغله نو بیا څه غواړئ چې دا ملک راته خرڅ کړي ټول چې دا سپېره راځي نو تاسو به ورته سپېره کېږئ تاسو به ورته سپېره تباه کېږئ ځکه چې درې حکومتونو کې چې درې ځله په یو حکومت کې سپینې کپړې کا په دویمه کې وړو قحط او په درېیمه کې راباندې دهشتګردي راوسته نو څلورم ځله څه غواړئ چې دا ملک راته تباه برباد کړي نو خیال وساتئ یو خو خوله مخامخ ښکاري او یو دهاتونه سپېره دي چې تباه کوي نو زه تا وکړم ما د صوبه کې څه ملاو حالات ما سره دا و دې صوبې نه کارخانېدار وتښتېدل سرمایهدار دا صوبه پرېښوه سرمایه نه وه کارخانې نه وې بېروزګاري راغله ما ته ټوله صوبه بېروزګاره پرېښوه دا ګډون زه اوس وزیر وم په 1990 کې زه لاړم بېنظیر ته دا ګډون ته مراد واخیستل دلته مو کارخانې شروع کړې ځکه چې ما صوبې کې بېروزګاري دا کارخانه څوک نه لګي چې کله پورې هغه وخت مراد مو ملاو تاسو کارخانې نه ملاوېدې هغه په څلورو کارخانې شروع شو او کال پس د حکومت ختم شو او دا سپېره راغله په کارخانو کې ګڼرا جوړ کړه تاسو ته تپوس کړی دی تاسو خپل حق تپوس کولی شئ ما خپل اشتهار نه لګولی چې ثوابۍ خلکو راپاڅئ کارخانې ته روانې دي بېروزګارۍ مو تباهۍ مو لیکن تاسو د خپل حق تپوس نه کوو ځکه کارخانې بندې شو نن به دا ثوابۍ آباده وه بېروزګاري به ختمه وه دې لپاره مو ډېر کوشش کړی لیکن خلک نارې وایي لیکن صحیح حق ته نه راوځي صرف ذات دپاره راوځي لیکن د علاقې او د ملک دپاره نه راوځي دا به تاسو پیدا کېږئ بیا تاسو حقوق دي تاسو حق څنګه واپس اخلئ بیا ماته څه ملاو شو تباه او برباد سکولونه چې استاد پکې نه تعلیم پکې نه کمرې پکې کمې مسلخانه پکې نه اوبه پکې نه بجلي پکې نه باد په سکولونه د تعلیم چا تپوس نه دی کړی د رزلټ چا تپوس نه دی کړی سکولونو کې فرنیچر نه د خان بچی په کرسۍ کې ناست دی غریب بچی په ځمکه ناست دی دا ما دې موږ ته تعلیم راکړی دی دا ظلم چا سره کړی دی
زه خدای ته مجرمان یم زه ځان ته مجرم وایم چې دې حکومتونو دې مونږ پاتې شو ما سره اختیار نه و چې ما تا تعلیم تېر کړی لیکن دې مجرمانو کولی شو دوی سره فکر نه و دوی سره د غریب بچي فکر نشته دی سره رشوت ځکه چې هلته ایزي روډ و هلته اس ایم اس ناست و په بورو کې به نوټونه راته ما تماشه کتلې ده نو څنګه به دا خلک ټیک کول غواړي ما څلور نیم کاله قسم خورم چې ما تاسو په سر باندې د سرکاري خلکو سره جنګ کړی ما دې سره دښمني اخیستې ده چې زه نه منم دا غلط د پښتون په نوم راغلل خېټې ډکې کړې کروړپتیان راپتیان شول تاسو ته څه ملاو انصاف هم درته ملاو شو عزت هم درته ملاو شو ای پښتون صوابې خلکو د حیران یم چې دا غله ډاکوان تاسو څنګه پرېږدئ تاسو نه لاندې تاسو سترګې نه چې دا خلک بچي دي دې جایدادونه څه دي ما ته خو معلوم دي چې یا فندیار سره جایداد د هیدرو تیسو موټر غلو کلور شو مې خو دې دپاره دغه جایدادونه جوړ کړل ټوله دنیا کې جایدادونه تاسو بیا هم ولاړ او بیا هم دا پښتانه دي غلو سره زیامه د غل ملګری غلي ما خیال به دا خلک هم دي ځکه دې تکلیف ښکاري د انسان کار کول غواړي دغسې دي روټي کپڑا ما خان بس سے زرداری پاکستان صدر شي لعنت شي په عمل دا چې په خپل دې چې زرداری نو صدر شي وې چې پاکستان و ترقی بابا غل کې پاکستان نے قرضونو ډکته په دنیا کې بدنامي وو چې پاکستان نو بار نشه غسته ځکه دا کې زیاده غلر رااله دا دهشتګرد رااله دا ډاکوان رااله هر سړی راته داسې ګوري دا پاکستاني دی په عجیبه شی دا را سره چاو د ملک دا مالکان راغلو که دوی خلک دین لپاره څه کار کړی یاره موږ ډېر ښه مسلمانان یو